مونږ دا نه بلکې فقهاو د لیکلي علماو د لیکلي نصوصونه دا ثابت دي چې غټ سروي کې اوه کسان عیسی اخیستلی شي اوښ شو اوښه شوه همدغه رنګې میخه شوه سانډا غوا غویي دا غټ سروي دي دې کې اوه کسان شریکېدلی شي او زمونږ د ملګري داسې چل کوي چې کله د غټ سروي دوه کسان به شریک اوالی نه بیا ټلیفونو کې جي دا خو وایي سي دي د مونږ خو دوه کسان د خپله کې څنګه تقسیم کړو الله تا ته هدایت نصیب کا دا چې کومې اوه حصې راغلي دي حدیث کې راغلي دي فقهاو ذکر کړي دا نه فرض دي نه واجب دي نه مستحب دي نه سنت دي بلکې شریعت درته دا وایي چې که تاسو شریکېږي نو اوه پورې شریکېدلی شي اتم نهم لسم دا جایز نه دي خامخا اوه حصې کول ضروري نه دي فرض نه دی واجب نه دی یو کسی په یوازې ذبح کا صرف دا وایي چې دا قرباني ما طرف نه ده ټیک ده غوښه خوره هېڅ خبره نشته دوه کسان یې په منځ نیمه کې نیمه د یو شوه نیمه د بل شوه خورې هېڅ کې هېڅ نشته چا ته ته ویل چې اوه حصې فرض دي واجب دي ته به خامخا دا اوه حصې کوې درې کسان یې درې ځای تقسیم کې څلور کسان یې څلور ځای تقسیم کې پنځه کسان یې پنځه ځای تقسیم کې شپږ کسان یې شپږ ځای تقسیم کې اوه کسان یې اوه ځای تقسیم کې اته کسان پکې حصه نشي اخیستلی ټولو قرباني تباه کېږي نه شریعت درته لیمټ مقرر کړی دی چې اووه نه زیات پکې شریکېږي ما دا مطلب نه چې دا سروی به خامخا د اووه حصې کوي ځان ته ټینشن جوړ کړی امت ته نه ټینشن جوړ کړی او ځان غلطې مسلې بیانوي زما په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ البته دوه کسان دي سروی په منځ باندې نیم کا درې حصې د یو شوي درې حصې د بل شوي درې خو کېږي که نه د اومه حصه نیمه کول نیمه تا شوه نیمه زما شوه دا جایز نه دي دا ما کوه که نه تا ته چا ویلي چې دا وکړه خامخا اوس زمونږ ته پښتون لګیا دی خامخا اووه حصې کوي به ځان ته یو ټینشن جوړ کړی شپه ورځ ویښ ناست دی چې د اووه حصې څنګه جوړه کړم تا ته چا ویلي چې اووه حصې جوړې کړه درې کسان یې درې ځای تقسیم کړي مثال په طور باندې 60 کیلو سروی دی 20 کیلو خپله کې تقسیم کړي خبره ختمه ده تا ته چا ویلي چې د اووه حصې څلور کسان یې څلور ځای تقسیم کړي 40 کیلو ځناور دی 10 خپله کې تقسیم کړي پنځه کسان یې 50 کیلو دی 10 تقسیم کړي شپږ کسان یې 60 کیلو دی 10 خپله کې تقسیم کړي خبره ختمه ده تا ته چا ویلي چې د اووه کا دا فرض دی واجب دی چا درته ویلي نه دی خبره کوي باندې بالکل ذهن خپل ځان کلیر کړي چې د اووه حصې دا شریعت درته میکسیمم لیول مقرر کړی چې دې نه زیاتې حصې نشي کولی دې نه زیات کسان نشي شریکېدلی دې نه کم چې څومره کوي هغه پکې ټیک دی هېڅ خبره نشته زما په دې خبره مې تاسو پوه شوئ ډېر په اردو کې ورته ویلي واشګاف الفاظو کې م پوهېږي که بیا نه یې پوهې خیر دی ما نه بیا تپوس وکړي سپینې مې درته وویلې صحیح